درې ګناهونه داسې دي چې دغه ګناهونو په وجه باندې د انسان اخره خاتمه خرابېږي. یوه ګناه چې کله انسان د مور او پلار خبره نه مني نو دا اخره خاتمه اکثر خرابېږي. تاسې وګورئ حضرت علقمه رضی الله تعالی عنه مشهوره واقعه ده. پیغمبر علیه الصلاة والسلام یې خوا نه راغلی. پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته تلقین د کلمې کو چې کلمه ووایه، هغه کلمه نه شوه ویلی. ولې د هغه نه مور خفه وه چې کله د هغه مور یې خوشحاله شوه بیا کلمه وویله، بیا د هغې نه روح قبض شو. روح ته بیا لاړې. نو پته تر دې نه لګي چې انسان چې کله د مور او پلار نافرماني کوي نو د دې په وجه باندې د انسان اخره خاتمه خرابېږي. دویم چې کله د اولیاو سره بغض او کینه ساتي، د نیکانو خلکو سره چې بغض او کینه ساتي، د دې په وجه باندې انسان اخره خاتمه خرابېږي. او دریم شی دا تکبر دی چې کله انسان تکبر کوي، یا تکبر په افعالو کې کوي یا تکبر په اقوالو کې کوي، دی وجه باندې هم د انسان اخره خاتمه خرابېږي. خلاصه دا شو محترمو، د تکبر نه دغه رنګې د مور او پلار د خبره نه منل او دغه رنګې د اولیاو سره بغض کول، د دریو اشیاو په وجه باندې د انسان ایمان خرابېږي، اخره خاتمه خرابېږي. د دریو اشیاو په وجه باندې د انسان اخره خاتمه خرابېږي. نو موږ له پکار دي چې د دریو اشیاو نه خامخا ځان وساتو.